چون زیات مشکور یم د شوکت یوسفزی صاحب او د طارق افاف صاحب زیات صاحب خو به موږ جاین کوي سر ماته دا ووایي چې ستاسو ډیر زیات کوششونه او پرون ستاسو د وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب سره ملاقات شوی و چې کم فلایټس د اورسیز پاکستانیز بیا په خلیج ملکونو کې چې کم زمونږ مسافر رونو د هغو دپاره تاسو ډیر کوششونه کړي او نن تاسو اپریشن کم فلایټ اپریشن چې و هغه هم سیوا کړی دی څه ګورئ چې دا کم زمونږ 1,22,000 اورسیز پښتانه د هغو دپاره به څومره زر به هغو خپل کورونو ته راورسي او هغوی به څومره زر د خپلو خپلوانو سره میلاو شي. ډېره مهرباني. ګورې دا خو داسې ایشو وه چې کله ما په روژه کې لایف شروع کړ نو زیات تر خلکو دا ایشو راوچته کړه چې موږ په سعودي عرب کې یو بېروزګاره یو بهر ته وتی نه شو بهر ته وځو 10,000 ریال جرمانه کوي نو دا موږ نشو افورډ کولی. مهرباني دې وشي موږ دپاره د جازونو انتظام وشي چې موږ واپس راشو. اوس فلایټس دا ایشو وه چې یوازې دا نه چې پاکستان فلایټس لېږلې او هغوی به راوستل هلته چې کوم هغوی د ایرپورټ چې کوم ټیکس و هغه دومره زیات های و دې وجه نه لګولی چې څوک دې نه راځي هغه دومره های و چې هغه کې لکه عام فلایټ هغه نشو افورډ کولی. دا وجه هم سیکنډ دا وه چې زمونږ دلته کې هغه انتظامات ځکه دا خو اچانک راغی هغه انتظامات نه چې دا خلک به راوستل کورنټاین کول به چې هر یو فلایټس کې 200-300 کسان راشي او هغه ته په یو ایرپورټ باندې د ورځې 3 فلایټ نو دومره چېرته موږ سره هغه فیسلیټیز دي نو دغه یو وجه هم وه او لیکن هغې باوجود ما چونکې ما به واده کوله خلکو سره نو ما به چې پروګرام به ختم شو نو ما به وزیر اعظم صاحب ته به مې یو ټیکس وکړو چې یاره زموږ پښتانه په مشکل کې دي مهرباني وکړئ تاسو نو بیا هغه شاه محمود قریشي صاحب ته ووایي هغه د خدای شته کې 3 ځله یې ما ته کال وکړو چې یاره ستا دې کې ته ما پوهه کړه څه ایشو ده نو ما به هغه ته دا ایشو ووي نو هغه وایي چې اوس موږ د دې حل دله راوباسو. نو پرون چې زه لاړم پرون زه بیا پاڅېدم ما ته خو دا پته نه وه چې دې اجازت ورکړی دی نو ما ورته چې پرایم منسټر صاحب دا یو ایشو ما مخکې هم راوچته کړی دی شاه محمود قریشي صاحب هم ناست و نو ما وایي چې دا موقع نه زه فایده اوچتول غواړم دا خلک مشکل کې دي نو هغه وایي چې انشاءالله کل سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی. نو هغه دا و چې هغوی به اجلاس وکړو دغه والا NCOC والا او بیا هغوی کې هغوی اجازت ورکړو. نو دا اوس څومره موده کې دا خلک واپس راتلی شي چونکې فلایټس هغه شانتې نه دي چې لکه نور فلایټس امیریټس دا نور اتحاد دا به مخکې راتله نور پرایویټ دغه به راتلل. اوس دا چې پی آی ای سروس دی که نه اوس پی آی ای څومره راوړی شي دنیا یو صرف یو ای او یا دغه نه دی نور ملکونو کې هم دا پښتانه هم دي نور پاکستانیان هم دي هغوی هم راتلل غواړي پاکستان ته نو هغه لړ کې ما خیال دا دی چې لږ وخت به لګي خو یو سټارټ واخیسته ځکه چې دوی دا هم اعتراض و چې یاره موږ پی آی ای راولي په کراچۍ کې کوز کې بیا کراچۍ نه چې دی موږ دلته واپس راځو نو موږ ته ډېر مشکلات دي. سیکنډ ما څونه غټ خیال دا دی چې یو سړی ژوندی دی هغه دونه فکرمند نه دی خو چې کوم خلک مړه دي هغې باره کې هغوی فکرمند و چې دا موږ لا په څه طریقه باندې پی آی ای فلایټس راشي چې دا بوځي او دا نو هغه کې موږ انشاءالله هغې دپاره پوره کوشش کوو چې هغوی ته زیات نه زیات فیسلیټیټ کړو. سر په دې کې به دا انکلوډینګ دغه کوم چې کرغیزستان کوم سټوډنټس دي یا کوم چې په نورو ملکونو کې دغه سټوډنټس چې دي هغه نښتي هغوی به پکې ګوره کرغیزستان سټوډنټس چې دي ما سره په آنلاین دي بلکل هغوی اوس هم لکه ما سره هر دویم دریم روز پس څه نه څه خبر را سره کوي چونکې د هغې دغه هلته چې کوم سفیر دی سردار صاحب نو هغه زما ملګری دی او هغه زموږ د پی ټي آی هغه سټارټ ملګرو کې دی نو هغه چې تلو نو هم لکه ما ته دغه وکړو چې زه روان یم سال ته څه خدمت دی د هغې نو ما سره د هغه نمبر و مو د هغه زیار سو چې کله کرغستان والا یو ماشوم ما ته کال وکړو نو ما هغه ته مې ته امبیسۍ ته ورشه او بیا دوی ته چونکې د خوراک څښاک د سامان ایشو سټارټ کې ډېر زیاته نو هغې کې بیا هغوی ورسره بیا ډېر هیلپ وکړو بیا هغه ته ما وویل چې سردار صاحب داسې یو ایشو د هغه د ابټاباد دی سردار صاحب چې دی نو هغه بیا هغه سره ډېر زیات هیلپ یې کړی و د هغه سټوډنټانو سره اوس د هغې واپسي راتلو دغه د آی تھنک د هغې الریډي اوس به د ایجوکیشن دغه چې د هغه سټارټېږي به ځکه هلته سچویشن ورو نارمل شو اوس آی ډونټ تھنک چې هغوی به واپس راتلل غواړي یا به نه راتلل غواړي یا خپل دا چې کوم تعلیمي دغه دی دا جاري ساتل غواړي نو هغه به انشاءالله تعالی زه به سهار معلومات هم وکړم د سفیر صاحب نه هغه ډېر کوآپریټیو دی ډېر ښه دغه سړی دی نو انشاءالله هغوی ته به څه مشکل